خپله ښځه د پلار د کوره څخه راګرځول، د ورورو کور ته نه ورپرېښودل. مثلا زنانه یې هغه د ورور کره ځي، دغه پوښتنې ته ورځي، یا د پلار کره ځي، د مور پوښتنې ته ورځي، نو دا خپل خاوند یې راوګرځوي، یا یې خسر راوګرځوي، یا یې خواشه راوګرځوي، نه یې ورپرېږدي. ایا دا په ګناه کې راځي که نه راځي؟ ایا دا د زړه په ازارېدو کې راځي که نه راځي؟ د مسلمان زړه ازارېږي په دې سره. دا دغه د زړه په ازارېدو کې راځي که نه راځي؟ محمد نبي پوښتنه کړې ده. اوس به راسو جواب ته، چې کله یو زنانه د خپل د پلار پوښتنې ته ځي، یا د ورور پوښتنې ته ځي، یا د مور پوښتنې ته ځي، هغه پلار دې کور ته نه راځي، هغه ورور دې کور ته نه راځي، یا نه سي راتلی، نو دا ورځي خپل د ورور پوښتنې ته، نو دلته یا یې خاوند راوګرځي، یا یې پلار سر راوګرځي، او یا یې خواښې راوګرځي، دا بلکل ګناه لري. په دې سره الله جل جلاله ناراضه کېږي. په دې سره د مسلمان زړه ازاري. دا مې مسلمانه ده، د دې دا زړه غواړي چې دا دې ولاړه سي د خپل د مور پوښتنې ته، د دې دا زړه غواړي چې دا دې ولاړه سي د ورورو پوښتنې ته، د دې دا زړه غواړي چې دا دې ولاړه سي خپل ورېرونه دې وویني، او هغه خپل ورېندارګانې وویني، د دې دا زړه غواړي، نو دې نه ورپرېږدې، نو دا ګناه لري. دا د مسلمان د زړه په ازارېدو کې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، و یو څوک کعبه 100 واره ونړوي، او بل یو بیا د مسلمان زړه ازار کړي، وایي دغه د مسلمان زړه ازارېدل د هغه د کعبې 100 واره نړېدو زیاته ګناه لري. نو چې کله یو زنانه ووایي چې زه د پلار کره ځم، د پلار پوښتنې ته ځم، او خواښې ورته وایي چې مه ځه، یا خسر ورته وایي چې مه ځه، یا خاوند ورته وایي چې مه ځه، نو د دې زړه دې ازار کوي. دا مسلمانه ده، د دې زړه دې ازار کوي، نو دا یاد ساته. نبی علیه السلام فرمایي، وایي د مسلمان زړه ازارول دا زما د امت څخه نه ده. د بې حیایي وساته، د بې پردګي وساته. که چیرې دا بې پردګي کوي، پرده نه کوي، دا بې حیایي کوي، راویې ګرځوه. که چیرې دا خالي د پلارو پوښتنې ته ځي، د ورورو پوښتنې ته ځي، د مورو پوښتنې ته ځي، او ته پابندي پر لګولې، څه ته خواښ یې، څه ته خسر یې، څه ته خاوند یې. هر یو دې د خپل ګریوان کې وګوري، که څوک خور لري، که څوک لور لري. کم سړی چې خور لري، د خوره سره مینه لري، نو هغه هېڅکله هم د بل خور نه راګرځي. کله چې هم کم سړی خپله لور لري، د لور سره مینه لري، نو هغه د بل لور نه راګرځي چې هغه وایي زه ځم د پلار پوښتنې ته، یا د ورور یا د مور، او دی راګرځي. هر یو دې په خپل ګریوان کې وګوري چې څوک ستا لور وګرځوي، ستا پوښتنې ته را روانې، نه درته راپرېږدي. ستا خور را روانې ستا پوښتنې ته، او هغه یې وګرځي، نه درته راپرېږدي، نو ستا زړه زور کوي که نه کوي؟ ستا خوا بدي که د نه بدي؟ دا رقم د بل مسلمان زړه زور کوي، د بل مسلمان هم خوا بدي. نو چې کله یو زنانه د پلار پوښتنې ته ځي، یا د ورور پوښتنې ته، یا د مور پوښتنې ته ځي، او تی راوګرځوي، نو د یو خو دغه زنانې زړه ورازار کوي، بل دې زنانې ورور دې خفه کوي، د دغه زنانې پلار دې خفه کوي، د دې زنانې مور دې خفه کړه. یو نه بلکې 4 کسان دې په دې سره خفه کړو. 3 کسان، یو خو ورور سو دې زنانې، بل پلار سو، بل مور سو، یو زنانه خپله سو، 4 کسان دې خفه کړو. نو مسلمانان مه خفه کوئ، او مسلمانان خپل په مابینځ کې باید په مینه محبت سره واوسي.